د بینظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي، خو ډېر داسې کسان دي چې هغو تر اوسه پورې خپلې روپۍ نه دي راغستې. کومو کسانو چې راغستې هغه لازم لاندې کمنټس وکړئ. بل لا چې د دې سره نن سبا دا نور پیکیجونه هم چلیږي، نو د دې د وجې نه ځینې کسان دغه روپۍ نه دي راغستې، نو د هغې په باره کې اهم معلومات در سره شیر کوم. دا معلومات ستاسو د ټولو لپاره دي، او بل دا د ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. نو د بینظیر روپۍ چې دي 14,500 روپۍ شروع شوي دي. دې ځل له په هغې کې اضافه راغلې ده، 1000 روپۍ اضافه راغلي. خو دا 1000 روپۍ د وزیر اعظم د طرفه چې دی دا خبره کوي چې دا رمضان ریلیف پیکج چې دی دا د هغې د طرفه تاسو ته میلاویږي. په اصل کې کال پس چې دی به دې کې 1000 روپۍ اضافه راځي، او له اوس نه وروسته به تاسو ته 14,500 روپۍ چې دي د یو کال پورې میلاویږي. باقي بیا د هغې نه وروسته پته لګي چې په دې کې اضافه راولي که نه راولي. نو دې ځل به تاسو ته 14,500 روپۍ میلاویږي. خو ځینې کسانو تر اوسه پورې خپلې روپۍ نه دي راغستې. د څه د وجې نه دي راغستې چې لاړ شي. اکثر ځینې کسان ته وایي سیسټم چې دی دا خراب دی، د سیسټم مسله اکثر راځي. ځینې کسان لاړ شي هلته کې رش ډېر زیات دي، رش ډېر زیات دي، د دې د وجې نه هم راونه اخلي. مخکې چې دی دا به په کیم سیټ کې میلاوېدل، نو هلته کې به رش و، لکه په کیم سیټ کې به رش و. اوس دې ځل چې تاسو ته روپۍ میلاوېږي دا تاسو ته په دوکانونو کې میلاوېږي. لکه کوم ځای کې چې دوکان دی هغه دوکان نه تاسو راغستی، دوکانونه ځای په ځای باندې، نو سړی چې دی په اسانو سره راغستی شي. خو نن سبا په هغې باندې هم رش دی. د څه د وجې نه رش دی چې هلته کې د رمضان ریلیف پیکج چې دی دا ورسره شروع شوی دی. رمضان ریلیف پیکج چې دی دا شروع شوی دی، نو د دې د وجې نه هلته کې رشي، ځکه چې ته لاړ شي نو هلته کې رمضان ریلیف پیکج والا هم ولاړي او ته هم ولاړ، تا ته اکثر هغه روپۍ میلاو نه شي. بل لا چې د دې سره د وزیر اعظم هغه روپۍ هم شروع دي، لکه ډبل د رمضان ریلیف پیکج دی دا شروع دی. نو که کومو کسانو روپۍ نه یې راغستې، نو اوس لاړ شئ روپۍ چې دی دا مخکې راوالی، لکه د اختر نه مخکې راوالی چې تاسو پې ځان له څه نه څه چې دی اختر له وکړئ، ځکه زیاتر کسان دې ته په انتظار باندې ناسي. بل لا چې د دې لپاره اکثر ځینې کسانو قرض روپۍ هم راغستې، هغه وایي چې دا روپۍ راشي نو په دې کې به موږ هغه قرضه چې دی دا به هم ورکړو. نو دا کار چې دی دا غلط دی چې یو کس د دې لپاره قرضه چې دی دا راخلي، ځکه د دې روپو هېڅ څه پته هم نه لګي. ځکه که تاسو دوباره اندراج وکړئ او په هغې کې ستاسو مالي حیثیت چې دی هغو ته برابر ښکاره شي، نو د هغې د وجې نه ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېده هم شي. خو کومو کسانو چې روپۍ نه دي راغستې هغه د روپۍ راواخلي. په دې کې ځینې کسان دي هغه بار بار کمنټس کوي چې په هغې باندې موږ ویډیو هم کړی دی چې هغه دا خبره کوي چې زمونږ ضلع چې ده دا چینج شوي ده، یوه ضلع یو چینج شوي ده، یا صوبه چینج شوي ده، نو موږ ته به دا میلاوي که نه میلاوي. دا موږ تاسو ته په څو ویډیوګانو کې ووایي چې ضلع چینج شوي، نو بیا به تاسو ځئ چې کومه ضلع کې، نو هغه ضلع ته به ځئ، د هغه ځای نه به روپۍ رالی چې کوم ځای ته خو هلته به رالی. د دې نه مخکې دغه کار نه و، هغې ډیوایس چې په بله ضلع کړو نو تاسو به په هغې راغستی شو. اوس دې دغه کړی دی چې لاک یې پرې لګولی دی، نو تاسو به بلې ضلع ته ځئ او خپلې روپۍ چې دی هلته کې به راخلئ. نو بار بار د دې په باره کې تپوس مه کوئ، ځکه چې په هره ویډیو کې موږ تاسو ته دغه خبره کوو. بل لا که تاسو دغه روپۍ راوانه غستلې، نو بیا ستاسو اکاونټ چې دی دا بندېدی هم شي، ځکه چې 2-3 پیرې راونهلی دا مې راته هم 100 پیرې وي، نو بیا ستاسو اکاونټ چې دی دا بندېدی شي، هغو ته لاړ شي، هغه به کېدی دا زنانه مړی، نو د دې د وجې نه هغه اکاونټ چې دی دا بند کړي. چې بند کړي ته به دوباره بیا اندراج کړي، د هغې لپاره منډې تړلې چې دی دا به کوي. نو روپۍ چې دی دا په ټایم باندې راواخلئ چې په ټایم باندې ستاسو په کار راشي.